آیا موږ چېرته دا سوچ کړی دی چې زموږ او د صحابه کرامو په منځ کې د مونځ څه فرق و؟ صحابو به څنګه مونځ کوو، موږ څنګه مونځ کوو؟ صحابو به د مونځ نه خوند اخیستو، موږ نن د مونځ نه خوند نشو اخیستی. د صحابو مونځونه به الله قبلول، صحابو ته به د هغه خوند معلومېده، نن موږ ته د مونځ هغه خوند نه معلومیږي. یو ورځ شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د خپل شیخ سید احمد شهید رحمت الله علیه خواله لاړ، د هغه مجلس ته چې کله حاضر شو نو سید احمد شهید رحمت الله علیه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته وی څه غواړې، څه حاجت دی چې د الله نه زه وغواړم الله ستا حاجت پوره کړي؟ نو هغه ورته وی زه دا غواړم چې ماته د صحابه کرامو په شانتې مونځ وښیې چې صحابو څنګه مونځ کړلی. نو هغه سید احمد شهید رحمت الله علیه هغه ټیم کې خاموش شو. کله چې د تهجد ټیم شو نو سید احمد شهید رحمت الله علیه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته आवाज کوي، وی پاسه او د الله د پاره اودس وکړه. نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه وی څنګه چې ما د आवाज واورېدو چې د الله د پاره اودس وکړه نو زما په زړه باندې یو هیبت طاری شو او بس د الله نه را باندې ير رااله. نو ما ډېر په عاجزۍ سره او ډېر په طریقه سره اودس وکړو. و چې کله مې اودس وکړو د هغې نه پس ما ته خپل شیخ سید احمد شهید رحمت الله علیه وی د الله د پاره 2 رکعاته نفل وکړه. و چې کله ما ته هغه دا خبره وکړه بیا په ما باندې هغه هیبت او هغه یره طواري شوه. نو د هغې نه پس چې زه کله په مانځه باندې ودرېدم او ما مونځ کوو نو زه په مانځه باندې ولاړو ما 2 رکعاته نفل وکړو، خو ما ته د خپل مونځ نه هغه اطمینان نه حاصل. نو ما د هغې نه پس 2 رکعاته نفل نور وکړو چې د دې مونځ هغه اطمینان چې کوم دی که چېرته دا تیر شوی مونځ قبول نه وي چې دا 2 رکعاته نفل نور وکړم چې دا نورم قبول شي. نو په دغه شپه باندې ما 100 رکعاته نفل وکړو او 2 رکعاته به مې د دې لپاره کول چې دا تیر شوي که چېرې قبول شوي نه وي چې دې نه پس دا 2 نور قبول شي. او 100 رکعاته مې وکړو. بیا ما ته خپل شیخ سید احمد شهید رحمت الله علیه وی صحابه کرامو با دغه شانتي توجه سره عاجزۍ سره الله ته په جړا سره مونځ کوو او د هغې نه پس به هم خپل زړه ته اطمینان نو چې الله به زموږ دا مونځ قبول کړي او که قبول نه کړي لکه څنګه چې روایت کې راځي ما عبدناک حق عبادتک، چې ربه مونږ خو ستا داسې عبادت ونه کړو څنګه چې ستا د عبادت حق دی. نو موږ هم که غواړو چې موږ د خپل عبادت نه خوند واخلو، موږ د خپل منځونو نه خوند واخلو، نو موږ به په خپلو منځونو باندې محنت کوو، بار بار به کوو، سوچونه به پکې نه کوو او بار بار به کوو. نو د هغې په ذریعه به د الله سره هغه تعلق برابرېږي.